علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی عمر هغه 100 کال او هغه 25 کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره نکاح زکو کو چې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه الله جل جلاله ډیر غټ کار غستو او دومره کار ته غستو کنه چې بعد کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندۍ کې به ان شاء الله مونږ وایو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کله وحی راتله د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله سمرا هغه دغه کو یعنی حوصله ولا ورکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا وخت یې راو د 25 کالو نه په دې خوا باندې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره دومره محبت کو کنه دومره وی چې کله کله به مونږ سم رش کو سم زیات اوپس خېدو باز حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د محبت تا چې نبی علیہ السلام به ور سره کو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره د محبت داستان څوک بیانې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او عائشہ رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې ټول نه کشر بیبی دا دومره زیات محبت ور سره نبی علیہ السلام د عائشہ رضی الله عنها سره کو او عائشہ رضی الله عنها په خپل د حضرت خدیجه رضی الله عنها د محبت خبرې کی وی کله چې به مونږ داسې صفاخه کړو څه خاص چیز به مونږ پوښ کو نو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات شو نه داغه ملګری چې کوم وا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حکم وکړو چې الا تاسو ته د خدیجه مرګره لېګلې دی او کنه دومره محبت په نبی علیہ السلام کو زندگی به تیرېده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د 15 کال شو کنه 15 کال نو د 15 کالو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو واقعیا راغله د 15 نه تر 35 سال پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت هم کو او تجارت به کو خدا سے زبردست تجارت به کو چې خلق بد ورته صادق او امین وي ولې چې نبی علیہ السلام رښتونه وو بهترین تجارت به کو دا تجارت چې په دې کې ولې برکت ده دا خو انبیاء علیهم السلام کړي دي او ډېر په بهترین انداز سره کړي دي اما تاسو ته مخکې واقعیت بیان کړی دي چې